من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون. درود شریف وای. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. مخکات کې تیر شو الله د دې حالت ذکر کړ. وما يشركم ان اذا جاءت لا يؤمنون. سشي پویا کړی تاسو کده علامه ور تراشي چې دا کمې دی غواړي بیا هم دی ایمان نه راوړي. دات کې هم دې مطلب ته الله اشاره کوي. الله وایي ولو اننا نزلنا اليهم الملائکه کچری مونږه نازل کو دوی لرا ملائکه وکلمهم الموت او خبريو کی دوی سره مړی کما اقترحوا لک دوی چې څنګه را غواړي. وحشرنا عليهم كل شيء جمعنا عليهم كل شيء راجمكم دوی ته هر شی قبولا ډلې ډلې قبولا بزمتين جمع د قبیل د فوجن فوجا او په کسره د قاف او فتحه د با سره قباله ای معاینتن او هر شی ورته راجم کو ښکار د مړي په شهیدو به صدق کاغستا په صدق شهادت وکي ما کانوا لیؤمنون دوی نه دي چې ایمان راوړي. ولی لما سبق فی علم الله ذکر د الله په علم کې دا دي چې دوی ایمان راوړي. الا ان یشاء الله لكن ان یشاء الله لیکن ان یشاء الله ایمانهم چې الله خو خشید دی ایمان په یومنون بیا به دی ایمان راوړي. دا الا دا ګور استثناء منقطع ده. منقطع ذکر د لیومنو د ضمیر نه دا استثناء نه ده چې ان یشاء الله ځکه یومنو دا غوی خدای الله په علم کې دي چې ایمان نه راوړي. نو که بیا دا الا ان یشاء الله راوړي نو دا خو بیا خپل پرازي په وعید د وعد د باری کې کنه اخبار د باری کې به کذب راشي دا مستلزم دی کذب لره. الا ان یشاء الله ایمانهم فیؤمنون لیکن د دین علاوه چې نور د چا ایمان اراده نه ایمان راوړي دا به یؤمنو د ضمیر نه بغیر شي ها. ولكن اکثرهم لیکن اکثر د دې یجهلون ذلک نا پوهه دی په دې خبرو. وکذالک جعلنا لكل نبی عدوا داشان منګر زولی دار پیغمبر د پاره دشمنان کما جعلنا هؤلاء اعداء لك منګ چې ګرځولی دي داستا دشمنان ويبدل منه بدل د دې اعداء عدوا نادادي هغه دشمنان چې دي شیاطین الانس والجن مردت الجنس والجن سرکش د انسانانو د جنیاتو دا د هر نبی د پاره دشمنان دي انسی شیطانان او جنی. انسی د جنی نه مخ کې کړه ځکه د انسی شر د جنی شیطان نه سخت دی. مالک ابن دینار وای انسی شیطان اشد دی د جنی شیطان نه ځکه چې ته تعوذ بالله وای نه جنی شیطان خدای نه لاړ شي انسی خو تعوذ بالله نه دي کنه انسی تعوذ بالله نه دي نوم دي لیکل دی لکه ورسنو مولیکا دا تاسو کې ګوره به د نور گزارش سره نشم کولای. دا حال دا زمونږ حال دی لمبل مې نو عصبي نظام چې کمزور شي امساک کمزور شي احترام کله کېږي چې سړی امساک کمزور شي قوت ماسکای کمزوري شي. هدګل قاری ته واونه دا خبره
جنی شیطان نه چاوز بالله وای نو بس دغه شي خلاص شي د انسی شیطان پوز بالله دی پریدي انسی شیطان ته درځن نه پوز بالله خلاصي ها اوز بالله ورته وای بیا وای چټي راکای چټي وای اوز بالله ورته وای زادي نه پریدي نزکه شیاطین الانس دا په جن باندې را مقدم یوهی بعضو ملا بعض یوسوس بعضو ملا بعض وسوسه چي بعض د دې بعض نور تا زخرف القول مموحه من القول خسته خبري من الباطل د باطلنا زخرف خسته ته وي مموح پښتو کې معنا د زرندو دي ته وي چې ظاهره کې سره زری او دنه پکې کوټي اوس بنای صحیح ده څه سرو وای ور کړی او دنه کوټي پیژنې کمزورې اوس بنا چې داسې کې ماتي ګیلټ مموح سمانا زرندو ظاهر خبره خیو دنه پکې خنی دا ټولي فتنې چې را پاتېږي ګوره په خنوم را پاتېږي زخرف القول او دا چې کوم دی وای دغه دا اشاعت التوحید والسنت دا څومره خسته نوم دی د څه خسته نوم بل دنیا کې شته د توحید او سنت اشاعت څومره خوږ نوم دی او مطلب دا چې قران او حدیث علی حدیث څه وای علی حدیث کې د اصول ته الله او ته رسول د دې سو خلاف کولای شي دا څومره ښه خبرې دي هر سړی چې را پاسي کې نو داسې خسته نوم به راواخلي چې ته به وایې چې خدای دا به څنګه خلک او به د ټولې به د ثواب خبرې درته کوي داسې دا ځوانان به داسې کي چې دا خو رښتیا ثوابونه دي او ټول دی وګټلو مونږ پاتې شو او هغوی بیا په میدان ناست دا ثوابونه بیا په تاسې ګټي ګورئ دا ثوابونه در باندې ګټي جنګول بیا په دې نوجوانانو کوي هغوی بیا دا ثواب وروسته نه ګټي بیا په تا ګټي ها او بیا چې تا پکې ورخته کړي هغه در نه وروسته شي قسم دی دا ما لیدلي دي ګورئ دې شیانو نه ځان ساتئ د دې پیتانو نه نو ګورئ په ښه نوم باندې را پاسېږي مموحة من الباطل غرورا الله دې د شیخ حسن جان شهید رحمه الله قبر د نور نه ډک هغه د ډیرو خبرونو مونږ خبر کړیو او هغه دا ترتیب چې د درس نه به په سبق نه به په تربیت باندې ډیره توجه ورکوله ځکه دا طالبان و نوجوانان دي او دی پر ارچا خبره مني او نوجوان د څه دی لکه لون لمده لخته څنګه چې قطکه مقشان قط کیږي کوم طرف ته چې بوزي چا صفت ته چې ورته وکړو سبب منډي ور ویو لاسینه به خپلې او هغه چې ورته سوای مني به که حق او که باطل نو هغه به داسې ترتیب سره خبره کوله چې ذهن بساس ذهن دا خبرې په مونږه تیری دي ځکه تاسو ته یو جماعت کې یو ډله کې مرাځي په دې ډلو ټپلو کې کراله نو ګوري ډلو ټپلې مستعمالي او بیا باغی د خیر په غونډای ناشته او تاسو به سرونه ماتي ګوري خپې به ماتي او هسپتال کې به پراته والله کوم بیا تاسو مو او دې کې نو پیسې او پیدا پکې څه دا ولې وشو ولې دې تاسو وکړه تاسو به پوښتنه دا به نتیجې خبرې دي نه صرف دین ته متوجه شي خپل سبق له بس طالب العلم د پاره دا کار نو ګوري یوهی بعضو ملا بعض وسوسه چې بعض د دې بعض نور زخرف القول زرندو قول غرورا د دوکې د پاره چې یو بل دوکه کی الی غروهم چې یو بل دوکه کی ولو شاء ربک کچره خوخه دربستا ما پالو دا کارونه به نه وکړي دای هاي مذکور فزرهم پریک دا دایل کو فارا کا پیران پریک دا وما هغس یفترون چې دوی د دروغ جوړ کړی دي کفر او غیر یو غیر د دینه مما هغه زین لهم چې خسته کړی دي د پارا وهذا قبل الامر بالقتال دا د قتال د امر نه بغیر مخکې او فزرهم ولتصغوا دې د پارا چې غکی دي عتب دې په غرورا تمیل الیه چې مایل شي دیتا زخرفتا افیدت قلوب الذین ازنا دای کسانو لا یؤمنون بالآخرت چې مان نه لري په آخرت
وليردوه دې دپاره چې خوښ کي دی د زخرف لره وليقتربوا دې دپاره یکتسبو چې دوی کسب کي ما هغه څه هم مقترفون چې دوی د هغې کسب کوونکي د ذنوبونه فیعاقبوا علی دوی ته به عذاب ورکول کېږي په هغې باندې او نازل شو هر کله چې دوی طلب کو د نبي علیه السلام نه یجعل بینه وبینهم حکما چې دی وګرځوي د ده په منځ او د دوی په منځ کې یو فیصله کوونکی نبی علیہ السلام ته ته په حق ای او که موږ په حق ای د نصارا او یا د یهودیان یو مولا براولو هغه پوهه دي چې هغوی هر چا ته حق وویل نو بس حق به حکم کو حکم فیصله کوونکی چا به فیصله وکړو چې ته په حق ای الله دا اعتراض وکړه چې ته ورته ووایه افغیر الله یبتغی حکما آیا ما سوا د الله نه ابتغی اطلب زولټم حکما قاضی هم بینې فیصله کوونکی زما په منځ کې و بینکم ستاسو په منځ وهو الذی الله غزاد دې انزل الیکم الکتاب چې نازل کړی د ستاسو دپاره کتاب قرآن مفصل مبینا فیه الحق چې بیان شوی دی په دې کې حق د باطل نه قرآن نازل کړی دی والله زموږ په منځ کې حکم دی نو بل حکم څه لرالی قرآن مفصل دی په تاسې به څوک سوال وکړي چې قرآن مفصل دی نو عدد د رکعتونو پکې کمه دی او نصاب د زکات پکې کمه دی مفصل خو دې ته وایي چې هر څه پکې بیان شوي تاسې به ورته جواب وکړئ چې مفصل دی په باب د اعتقاداتو کې یا به جواب دا وکړي چې مفصل دی په باب د احکام الهیو کې نو تفسیر خو حدیثو کې بیان شوی که تاسې به پوه شئ که نه شئ والذین کسان آتیناهم الکتاب زمونږ طالبی وخت او دا د درېیمې درجې زمونږ د کافیې کال و هلته خو درجې نه وې د کافیې کال و او هلته یو عالم و زمونږ د دې دیوبندیانو د طرفه مولانا نادر شاه بیا شهید شه تاسو که چای نوم اورېدلی شهید ګل قاري چې تا خو به اورېدلي ته وی یو ځلې چا قبر لاړو ګرځېدله پیدا هم نه که ته را سره وې ګوهاټي کې نو هلته بیا داسې یو کالج استاذ و او د پنجپیر شیخ صاحب سره ډېر وخت تېر کړی و لس اته کال او بیا را واوړېده او بیا هغه پسې بدېره دی بیا پنجپیرانو سم دشمن جوړ شو نو هغې یوه ډله جوړه کړه د مناظرینو ډله صحیح شو نو بس هغه به داسې خبرې کولې چې حیران به شوې او بس د کافرانو باره کې به چې کوم ایتونه راغلي هغه به ټول په پنجپیریانو پیټ کول ډایرک پیټ کول دا ډاګی بابا ډېر نر سړی و الله دې دته اعلی مرتبې جنت کې ورکړي هر ځای کې چې باطل راوچت شوی دی نو د میدان په اول سر کې دی ودرېدلی دی په مقابلې ته هېڅوک به ورته دی نه دا ځای نه هغه ورته راغلی زه ستا شاګرد یم ما سره دغه څه دی ورته شاګرد مې یو ښکار کوه د پنجپیرانو سره چې مقابله شروع کړي خو زه ودرېدل د چا سره نه کوم زما خپل طریقه کار دی که نه ستا خپل طریقه کار دی ډاګی بابا مناظرې هم کولې هر څه یې کول خو دومره پکې نه ورننوته دا بل کار یې نه پرېښوده دا کتاب یې نه پرېښوده نو اوس یې شاګردان څومره دي زرګونه دي او تر قیامته پورې بیا سلسله جاري هغه خو نور ملا نه و کالج کې استاذ و یو کال د ګوهاټي کالج نه دی ګوهاټي کالج کې استاذ و او به دا بیا کو دوره تفسیر به شروع کړه 40 ورځې دورې دي او 10 ورځې دورې دي او دا طالبان خو ما درته ویل چې دجال لښکر دی که نه هر چا چې ورته ځان لږ برابر کو چې زه د دې د غیم بسیج ته د دجال لښکر ورپسې کړم او به دا طالبان به ورپسې و ناشت مناظر ملت او مناظر اسلام او مولانا نادر شاه او داسې او القابونه به ورته جوړول بسیج ته بس پنجپیران خلکو خدای خبر چې څنګه چل شو په دې کې غیر خلک هم راشي بس په کالج باندې دی اوده دی کوارټر کې او د شپې څوک ورننوتي دي او په کټ کې په دې سر ویشتی و شهید او دومره عظیمه جنازه او دومره غټه به د خلکو د پنجپیرانو د دیوبندیانو نورم دغه جوړه شوه چې سړی راته شهید کړه او هغوی ویلې قسم که منګه کړی او چا چې کړی د هغه انفرادي دغه به زمونږ کار نه دی خو به هر تقدیر نو ورتیم شپې که نه بس اوس د هغه نایب په کار اوس جماعت جوړ شو جماعت شي بیا که نه بس نایب یې په کار و نایب یو خوستی که د خوستو
او وزیرستان مولوی صاحب باندې مشهور وزیرستان کې اوسېده وزیرستان مولوی صاحب ما مر سره ترجمه کړې ده د هغه سره زه تاسو نه ډېر څنګه کوم هغه وخت کې وزیرستان مولوی صاحب د دې شیخ عبدالسلام رستم کې ترجمه کول او د وزیرستان مولوی صاحب رستم کې ترجمه شروع کړه ته د دیوبندیان یوه مدرسه ده سونه طالبان وو او د هغه ځای نه جلوس راویستی دی او د دې عبدالسلام مدرسه د سړک په سر د که رستم ته څوک تللي زه خو ما ته یو کال تېر کړی دی که نه نو مطلب دا دی چې په دې سړک په دې سر باندې بس دغه د دوی جلوس راویستی دی نو هغوی دا خیال کړی چې دا په منګه راځي په مدرسې باندې زرګونه کسان دي نو بس د هغوی پرې ډزې کړي دي او به دوه کسان پکې شهیدان شو یو لغمانی او یو د مردانو زما خیال دی دوه طالبان پکې شهیدان شو او بعدې کې ډاګی باباجي غریب به بس پکې منډې را منډې والې او عبدالسلام یې ونیو او په جیل کې و او ډاګی بابا موږ ته یو ورځ ویلې موږ درس کې چې وکړه ترجمه دورې تفسیر هم ورسره کوو نو درس کې ویلې چې دا اوس راغلم او دا د جیل له ورغلی او که نه ما ته ویل چې بیان دپاره که نه بیان یې رانه اخیسته چې ورغلم ملاقات ته نو ما ته چې ته خو زمونږ شیخ او زما استاد یې که نه اوس مونږ بچ که وای ما ورته چې اوس د شیخ شوم چا راته ویلی دی چې سیکل مې در نه زده کړی دی اوس د شیخ شوم نو هغه صابون خوړلی و او خېټه پړسېدلې وه او بیا یې د دې دپاره یې دغه ورکړی و چېرې ما په ضمانت باندې خوشي کړي چې یو څو شپې په کور کې وکړم هغوی نه خوشي کوو بالاخره داسې شه چې وابیانو د دې وخت نه پیدا واخیسته چې سړی مجبوره دی او سړی ښه ملا دی او خولور دی راشئ دا سړی وابیت ته راواړوه عبدالسلام بیانونه به تاسې قبل از وابیت نه اورېدلي ما قبل از وابیت د تقلید باره کې د بیانونه اورېدلي دي نو په بابیانو باندې ډېر ردونه کوي بس ورله د عبدالعزیز نورستانۍ نومېږي دی دغه کې مدرسه ده او ډېر کردار پکې د دې و او به دوی ورله او به شپږ لکه روپۍ چې کوم دی دې لغماني له دیت ورکړو او دې مردان والا ته هم دومره ورکړو او ده ته ویل چې تا ته به ګاډی هم درکړو او مدرسه به هم درته جوړه کړو به دوی ورسره ایسته معاهده وکړه لیکل وشو چې بس موږ براعت ورکړو صحیح شوه خو شرط پکې دا ولګېده چې رستم کې به نه وي د مردان په علاقې کې به دی مدرسه نه جوړوي بس دغه بډهبیرې ته راغی بډهبیرې ته وزیرستان مولوي صاحب به بیا په تقریر کې وایي هر ځای کې وایي کما فر القاتل الی البډهبیره دا خبرې دا زما یاد شي نه ډېر حرکتونه وکړه او بس بیا ما لیدلی و دا داسې ګاډي کې به سور و شاته پرپسې ټیر هم ختم شاته ټیر ورپسې نه وي هغه ګاډي کې به ناست نو دا د پیسو دغه وکړه نو دا طالبان غریبانان پکې مړه شو لاړ چا تپوس هم ونه نو دې خبرو کې زمونږ په دور کې دا خبرې ډېرې تیزې وې که نه ما به داسې زندهباد او مردهباد نارې او د بس په سر د بس په سر تاسو هم دقسې قسم دی خو درته څه کوم چې کم عقل کېږم بیا به وروسته به بیا درنه دا خبرې یېري بعضې استادانو به موږ له دا خبرې کولې هغه به موږ له پنجپیریان ښکارېده قسم دی د وزیرستان مولوي صاحب سره موږ ترجمه کړې وه ترجمه څه وه دا خبرې پکې نه راوځي ښه دې کړي دا هماسې تاسې ته وکړې که نه نصیحت مې ورته وکړو خدای دې وکړي چې ویې منئ نو دا مفصل پورې خبره وه د دې منادر شاه مولوي صاحب مناظره وه یو پنجپیري سره اجې اورېدلې ده سیدګل قاري صاحب ورته وایي د کلمې ترجمه وکړه هغه ورته وایي ایلا مالا پنجپیری ورته وایي امن خلق السماوات وایي نه د کلمې ترجمه هغه ورته دا آیتونه وایي چې دا ده که نه به داسې چل دی او داسې دی د کلمې ترجمه نو هغه ورته وایي که نه دا پنجپیری ښه مولا و دا دې اورېدلي دي یو ځای کې الله وایي لیس البر او بل ځای کې وایي لیس البر زه تا نه تپوس کوم چې زما سره علمي مساوات شته مناظره کې علمي مساوات ضروري دی دا راته ووایه نو هغه نادر شاه مولوي صاحب ډېر چالاک و پنځه منټه ټیم چې هغه له ټیم ورغه هغه پاڅېدله چې کله خلک یې ویله زه تاسو نه تپوس کوم چې زما د ده د کلمې طیبې په ترجمې باندې مناظره ده او که په زور او زیر باندې ترجمه ده د لیس البر او د لیس البر او خلکو زندهباد چغې کړې چې پنجپیري بیا لخته او تکبیر ګټله او زندهباد اوس پخوا خو ویډیوګان نه و که نه او زندهباد چغې شروع شي چې ده نادر شاه وګټله او دغه بیا لخته دا اوس خبرې دي او لیس البر او لیس البر نادر شاه مولوي صاحب ته قسم که ورسره داسې ګوره داسې چل
تاسو مې دا در خودلی ځکه دي چې دا تکي د علی سلام بیرو کو چرته مناظره کې څوک ته پوښتنه کوي چې بیا خود درځي کړه نو ګورئ هغه ورته بیا وایي چې من خلق السماوات والارض دا خو د قرآن ترجمه نه ده کنه دا خو د کلمې طیبه هغه ورته وایي ولې نه ده وای دا قرآن مفصل دی هو الذی انزل الیکم کتابا مفصلا په دې ذکر راګیر کې چې څنګه مفصل دی عدد درکاتونو پکې راته وخایا او دا وخایا دا قصه جوړه شو دا مفصل هغه وخت ما یاد کړو هغه وخت نا بغیر الله ما سوا د الله نه ابتغي ذولتهم حکما فیصله کوونکې الله غزاد دې چې نازل کړي دې قرآن مفصل هر کسان چې موږ ور کړي دې کتاب تورات تک عبد الله ابن سلام واصحابي علمون او پويږي انه منزل چې دا نازل کړي شی په تخفیف او تشدید سره مې ربک بالحق فلا تکونن تمکیګا من الممترین د شاکیننا والمراد په دې سره تقریر دې خبره ثابت ول دی په کفار باندې چنو اقون وتمت کلمت ربک پورا دا وینا درستا په احکام او مواعید او صدق او عدل د جهت د صدق او د عدل نه دا تمیز ده لا مبدل لکلماتی نشتبدلون کې کلمو د الله لرا بنقص او خلفین نقصان او یارستوالی کې او سمیع الله اوریدن کې د لما یقال العلیم بما یفعلوا وین ته ته کچریت تابیداری او کې اکثر من پر بلار دې د ډیرو هغه چې پزمکه کې دی کافرانو کې کده ډیرو پسې لاړ شینه دلو کتاب بیلاری کې ان سبیل الله د الله د دیننا ډیرو پسې مزه کرا ک ډیرو پسې لاړ نو غر کې دا حق جماعت خلګي ان یتبعون الا الظن ما یتبعون الا الظن دي تابیداری نه کوي مگر د ظن په مجازلتهم لکا جګړې د دې کې تا ته پامر دمای ته کې اس قالو بغو کې چوي ما قتل الله حقا تاكلوا اغه چې الله یو وجنی هغه ډیر حقدار دی چې تاسو یو خره مې ما دا غتنا قتل تم چې تاسو یو وجنای وینهم ما هم ندی دی لا خرسون یکذبون مگر اٹکلونه کوي بیزارک ان ربک یقینا ربستا عالم عالم دې پمن باغ چا دلوان سبیل چې بلاری کوي دلارینا او عالم د الله خپويږي بالمعتدین فلا رمندن کو په اجازه جزا ور کوي کله منو مر یو تدوینا فکلوا خره مما دا وسنا ذکر اسم الله علی چیا چینم د الله تعالی پاغي ذبح علی اسمی ذبح شپنم د الله ان کنتم کچریه تاسو بیاتی پاتنو د الله مؤمنین ایمان لرون کی ومالکم سچل دے پتا سو الله تاکلو چې نخره مما دا وسنا ذکر اسم الله علی چیا چینم د الله تعالی پاغي د زبایونا وقد فصل بنا للمفعول وفاعل دوار سره راغله د په پیره وقد فصل لكم ما حرم او یا ما حرم په تفصیل سره بیان کړی دی الله تعالی تاسو لپاره هغه حرم علیکم چې حرام کړی دی پتا سو او په یو آیت کې دا چې حرمت علیکم المیت حرام کړی دی پتا سو مردارا الا ما تررتم الی مگر هغه چې تاسو محتاج شئ تا دا غینا په اذن حلال دا حلال دلکم تاسو لپاره المانا معنی دا د الله معنی علیکم ازمان نشت تاسو لپاره من اکل ما ذکر دا خوراک دا غنا چې سیاد شو وقد بین لكم او بیان کړی دي تاسو لپاره محرم واکله هغه چې حرام کړی دي چې وی خوراک دا غي وها زریس منه دا خدا غینا نه دا وان کثیرا یقینا ډیر خلق لې دلونا په فتح دی یو زمې سره بیا هوایم خلق بیلاری کوي بیا هوایم په خواهشات ولا یدلون یا بیلاری دی بیا هوایم په خواهشات دی بما پاس تهوا هو انفسهم چې برابر کړی دي دوی ته ځانونه د دې د تحلیل د میتین او د غیر نه بغیر علم بغیر د دې دلیل نه یاد تمې دونه چې د اعتماد وکي پای پدې کې ان ربک یقینا ربستا و ادم خپوی کی بالمعتدین په تجاوزګرو المتجاوزین الحلال الى الحرام چې تجاوز کوي د حلال او حرام وتا وزرو اترکو پرېک د ظاهر الاسم اخکار گناہ و باطن او پټ گناہ علانیت او سر اخکار او پټا والاسم گناہ قیل چاویلی زنات مراد ده وقیل چاویلی دی کل معصیتین تی مراد ده ان الذين قرنها کسان یکسبون الاسم چې کسب د گناہ کوي سجزو نظر د چې دی ته جزا ور کړی شي په آخرت کې بما باغ سکان یقترفون چې دوی څه کسب کړي ولا تاكلوا مخرج مما دعا سنا لم يذكر اسم الله علی چې نه یا چوینم د الله تعالی باغی باندې بیان ما ته چې منشي او ذبیحه یا ذبح کړی شي علی اسم غیری و الا او کدا چې نه په ما ذبحه المسلم چې مسلمان ذبح کړی ولم یسمی به
او نو می پکې نه یاد کړی د الله تعالی مدن او نسیانن په هو حلال دا حلال دی. قال ابن عباس والی شافی مسلمان د ناسیان پاتې شو کا مدن بسم الله نو هغه حلال ده. شافی سے مسلک دا ده او زمنګ د احناف په مسلک دا ده چې مدن پریدي حرام ده او ک ناسیان ته پاتې شي نو حلال ذکر د چر مؤمن پزړه کې د خدای نوم ستکر و انه دا خوراک د دین نه پسخون خروج دی اما دا غسنا الا جلالی و ان الشیاطین قران شیطانان لا یوحون یوسوسون وسوسه الى اولیاء او دوستان د دې ته چې کافران دي دی جادی حکم دې لپاره چې تاسو سره جګړیو کې په تحلیل د مې ته کې وینا تاسو موم کچره تاسو د دوی تابعداري وکړه په دې کې نکوم له مشرکون تاسو به مشرکان شي په حل او حرمت کې او نازل شو په بجهل او غیر بارک هدایت درود شریف